السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جن په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناک او دردناک واقعا مخې ته راغلی ده. په پیښور کې د یونیورسيټي جنې واده نه کولو باندې ډیره په بې دردۍ سره قتل کړه. جنې چا قتل کړله او رشته ورپسې څو ځله ورلېږلې وه. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پورا معلومات نه خبر شي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ظلم پسې ظلم، قتل پسې قتل روان دي. خدای دې خیر کړي. د سیبل رنګي حالات شروع دي. عزتمندو پیښور کې داسې کار شوی چې یو هلک او د یونیورسيټي جنې خوښه وه، هغې سره تعلق و. د هلک کور والا د جنې کور ته رشته ورولېږله. په لومړي ځل یې انکار وکړو. بیا د هلک خپل مور ته وویل چې تاسو بیا ورشئ. د هلک مور بیا ورغلې وه او بیا یې انکار وکړو. د هلک ورپسې رنګ وکړو د جنې کور ته، خو دا جنې تاسو مال نه راکوئ. بیا کور ته درځم او کور کې دننه د جنې ولم. خو دوی دا خبره اسې ګپ وګڼله چې د هلک کور والا څنګه رشته ورولېږله. نو دوی بیا انکار وکړلو. نو سمدست د هلک تمانچه راواخیستله او د جنې کور ته ورغلې او هغه جنې په تمانچه باندې درې ډزه ویشتله چې جنې په هغه موقع باندې مړه شوله او هلک په تښتېدو کې بریا شو. الله دې د جنې لا مغفرت ورکړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو زمونږ په علاقه کې داسې واقعې ډېرې زیاتې رونما کیږي. زمونږ مور او پلار ته دا درخواست دی چې د هلک او جنې یو بل خوښي نو مهرباني وکړئ د دوی نکاح زر تر زره کوئ، ځکه چې دې نه بیا وروسته ډېرې غټې لانجې جوړیږي چې دا څنګه اوس دا واقعه رامخې ته شوله. عزتمندو پولیس والا هم راغلی دی، د هلک گرفتارولو کوشش کوي خو هلک تښتېدلی دی، پته نه لګي. عزتمندو موږ ته پکار دی چې ډېر د صبر او د احتیاط نه کار اخلو. والسلام.